او خصوصا په سعودي کې چې کوم خلک دا غلط کار کوي نو الته خو د صحابه او بچی دي الله پاک سره خپل تعلق جوړ کو چې د الله سره تعلق جوړ شو زما وروڼو بیا ټول دنیا هغه یو شاعر وی لیتک تحلو والایام مریره ولیتک ترضى والانام غضاب وی یا الله چې ترا سره خوږي کو دا ټول دنیا ترخی اس پروا مې نشتا او الیتک ترضى یا الله چې ترا ناراضي کو دا ټول مخلوق را ته غصي اس پروا مې نشتا لیت الذی بیني وبینک عامر وبیني وبین العالمین خراب و یا الله چې زما او ستا په منځ کې تعلق آباد دی کو د ټولي دنیا سره می تعلق کندر دی اس پروا مې نشتا ولیت الذی بیني وبینک عامر وبیني وبین العالمین خراب فاذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب یا الله چې ستا سره می تعلق برابر شو نور می پروا نشتا دا انسانان ټول خاوري دي دا بنگلې ټول خاوري دي ولاړې خاوري او پرته خاوري ولاړې خاوري او پرته خاوري بس صرف ولاړې او پرته فرق دی خاوري او خاوري دا یو شی دی د منطق خلک په دې پويږي په دې کې په مینس کې دا د غلري کې دا خاوري نو بس صرف د ولاړې او د پرته فرق پاتې شو باقي دغه خاوري دی او دام خاوري دی دا ګاډي پاتې کېدو والدي تاسو دا سیلابونه نه درې دي سونامي سیلاب چراغه سونه ګاډي ځان سره روان کړیو چا چې ګاډي ګټلی او څه فائدې ولا ورکړه عزتمند حضرت بلال رضی الله عنه لا د مختور والی څه نقصان ورکو چې د الله سره تعلق جوړو او ابو لهب لا د مخ کلا څه فائدہ ورکړه چې الله وسره نو د الله سره تعلق نو عزتمند غریبانو خلق لا خپل غریبۍ څه تاوان ورکو چې د الله سره تعلق جوړو بادشاہانو له بادشاہي څه فائدہ ورکړه چې د الله سره تعلق نو یو لوی بادشاہ مړ کېدو هغه وصیت کړو د کفن نه زما د الله اسبار پرې دی چاوته ویلي وی چې دا ټول دنیا ویني چې دومره لوی بادشاہ دی خو کفن کې خیله تشلا روان دی اسم سره نشته اسم سره نشته او عزتمندو دا حرام رزق چې خلک ګټي کنه دې مبارک واجبہ جمله ده کو په پاکستان کې کوي او کو بهر کوي هغه باندې تاسو پويږئ مختلف قسمونه دي صرف یو نه دي خدای یو شی ډیر خطرناک دی دا کوم چې د نشي والا شی دی عزتمندو مسلمان رور لخلق خیر ور کوي او د مسلمان رور لخلق خیر علي نو مونږ مسلمان نه پیسې ګټو او مونږ مسلمان په ګن باندې اړو دا د مسلمان سره خدي او کدا سره بد دي او خصوصا په سعودي کې چې کوم خلک دا غلط کار کوي نو الته خو د صحابه او بچی دي د صحابه او اولاد دي زه په خپل په مکه مکرمه کې د یو شیخ سره ملاو شم زما استاد هغه الته بوتلم ما ته وی دا پیژنې ما وینا وی دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په اولاد کې دي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په اولاد کې بیا هغه نه تاسو کو وی شیخ وی کم مره ذهبت الى پاکستان وی ته په دې دعوت او تبلیغ کې تبلیغ د پاره پاکستان ته 100 پیری تلې زما په مخ کې هغه ابن مسعود رضی الله عنه بچي وی 10 مرات وی لس پیری پاکستان ته تلې په تبلیغ کې لس پیری پاکستان ته او د پاکستان نه تبلیغ زکو او وی راځي زمنګ د پاکستان نه تبلیغ زکای او هغه د صحابه او اولاد دي صحابه موږ له دین راکو د هغه دین د وجه نه موږ د عربیانو استادان جوړ شو دون عجیب خبره ده او موږ زو د هغه په ملک غویلا نشي ورکو مرګ ول ورکو بیماری ول ورکو کو صحابه د قیامت پر را پاسېدل او د گریوان نه ونی ولې حضرت عمر ونی ولې انصار ونی ولې مهاجرین د گریوان نه ونی ولې او هغه د پیغمبر صحابه چې پاغه باندې سرونه کټ کول او ما او تای د گریوان نه ونیول چې ستا بچي زما بچولا څه شی راوړیو شابه جواب را کم ځای کې به پټېږي څه جواب به ورکې پاغه ورځ به په مخ وغه کم ځای کې حیا به په سترګو کې کم ځای کې پاتې شي عزت به کم ځای کې پاتې شي زمکه چویم نه چې انسان وردن نشي یعنی بیا به مخوا پاغه ورځ باندې وسه جواب ورکو صحابه چې موږ تاسو ملک تاسو بچوله څه دروړل عزت بند لک شانته د غور خبره ده د الله سره خپل تعلق جوړ د حرام او نزانو ساتو په حلالو کې خپل ژوند تیر کو سباله مرګ بل سباله سور کمر سړی بل ورځ وفات شو ټیک ټاک سړی سار ټیم کې بس چرته هارت اٹیک وته شو یا څه ناسا په سړی را پرې وته چې دغه ته وړو هسپتال ته په لار کې سړی وفات شوی یو ولس بجې جنازه وا موږ له جنازه وکړه وی پرونه کار کو او نن د په قبر کې بیا پروت د مرګ څه پته لګي نن سبا باندې ډېری شوي دي نو عزت بندو الله ته توبه وکاږو الله دې موږ ټول ته د توبې توفیق را نصیب کړي